السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. زما محترم و معزز و زستاسو وخت اخستل نه غواړم. ستاسو ډېر شکریه دی چې تاسو په دې ګرمي کې مونږ ته ناست یې. الله سبحانه وتعالی دې ستاسو دا هر قدم او هر ناسته په میزان حسناتو کې واچوي. زه صرف یوه خبره کوم، هغه دا چې مونږ دا طالبان فارغین دي او که عوام دي، دوی ته دا یوه خبره کوم، که مونږ په اتفاق او اتحاد وو، زمونږ کلمه یو وي، زمونږ خبره یو وي، زمونږ کار یو وي، نو انشاءالله مونږ به چې کوم دی نو کامیاب یو په هر ډګر کې. ځکه چې تفرق الله تعالی نه خوښوي. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. خپل منځ کې اتفاق او اتحاد وساتئ. خوا د پښتونخوا د یو سر نه واخله تر بل سره پورې څومره اهل حدیث چې دي، که زمونږ خبره یوه وي او زمونږ تړون یو وي او زمونږ عمل یو وي، نو انشاءالله الله سبحانه وتعالی به مونږ ته بری راکوي په هر مرحله کې. او که مونږ بې اتفاق یو، زمونږ اتحاد نه وي، نو بیا به کامیابي نه وي. ګورئ، لہذا زما د طرف نه تاسو ټولو ته دا پیغام دی چې اتفاق او اتحاد وساتئ. که طالبان په خپل منځ کې وي او که فارغین وي، که علما وي، که عوام وي، دا ټول چې کوم دی نو په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد وساتي، نو انشاءالله زمونږ به حالات ښه وي. الله سبحانه وتعالی دې موږ متفق او متحد کړي، او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ کلمه یو کړي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أجمعين.